بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. دی سورة الضحى وی ذکر چی فدی سورت پا اولنی آیت کی لفظ دا ضحى راغلی دی. دا سورت مکی سورت تی دا حجرت دا نبی علیہ السلام نوڑان دی نازل دی پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سر 93 دی او د نزول په لحاظ سره دا صورت یو ولسم نمبر نازل. تفسیر مظهری ذکر کوي چې د سورۃ الضحى نه تر د قران د اخیرنی صورت پورې د صورت په اختتام کې الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر ویل دا سنت دی. کله چې ماشوم او طالب علم قران کریم ختم کی او اخیرنی صورت تو استادان وہی په ختم کی داغین بعد الله اکبر وہی. تفسیر مظهری دا روایت ذکر کړي چې دا سنت عمل دی. نو دا سورۃ الضحى سورت په دې سورت کې یو رکوع یو ولس آیاتونه دي. د دې سورت د مخ کې سورت سره ربط او مناسبت دا دي چې په مخ کې سورت کې ذکر د متقی او فضیلت د متقی بیان شو او هغه متقی ابو بکر صدیق ته وو او په دې صورت کې ذکر د متقی دی او غدا متقیانو سردار دی چې هغه امام الانبیاء علیهم السلام دی. نو مخکې ذکر د متقی او په دې صورت کې ذکر د متقی. یا په مخکې صورت کې د الله پاک د یووالي دلایل ذکر شو، په دې صورت کې د الله د یووالي او د توحید دلایل ذکر کی. شان نزول د دې صورت داخل کله چې اولنې وحی د اقرا بسم ربک الذی صورت نازل شوا سو وخت پوری په نبی علیہ السلام باندې وحی نازل دل بن شو. کافرانو وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب پری خودو او د دن خپل رب خفدی وحی وتذکن روڑی. اللہ جل شانہ دا صورت نازل کو چې تما پریخنی او زدر نخفنیم ما ودعک ربک وما قلا. پریخ ممنی او خفم درننیم دا کافران غلط خبره کوي. یا دیم شان نزول دا سره سورزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت بیمار شو او دومره بیمار چې د شپې په تهجد تنشو پاسې دي. نه یو زنانه و کافره اغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کو چې دی خپل رب پریخ او دا غدن خفدي ځکه دی عبادت تن پاسي. الله جل شانه دا صورت نازل کو پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبرداري ورکو چې زګور تان خفنیما او تما پریخي نه بل الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل انعامات یادای چې پتا باندې ما انعامات یو نعمت دو چې ته یتیم وي سالم ټکانه دکړه. اول دا نکبغي کې عبد المطلب سے نبی علیہ السلام د پیدایش په وخت کې پلار وفات دي د پیدایش نه وړاندې پیدا شو یتیم. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل نکب نگرانه کې اتکاله نبی علیہ السلام نکم بیا وفات شو. بیا د ابو طالب سے په نگرانه کې چې د نبی علیہ السلام ترو نو الله پاک وت نعمت یادی چې ته یتیم وي زمې درته درک نعمت مې در باندې. بل تا د شریعت علم نو تعالی من شریعت درک په دې کې ول لفظ راضی او وجدک ضالن فهدا. نو د ضال بمانی دي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ذکر کی چې د ضال یو معنی د گمراه او دویم معنی د ناخبره. نو دې کې د نبی علیہ السلام متعلق دا دویم معنی دا پیغمبر ته خبر نه وي په شریعت چې وحی نو راغله. نبی علیہ السلام سره خو شریعت نو وحرالا شریعت ملو نو تا ته د شریعت علم نو من شریعت درک. دا معنی باندې کې چې ته گمراهیو منګ پلار کې ځکه گمراه پیغمبر ني پیغمبر ابتداء مسلمانی نو گمراه خو مسلمان ني په غلط لار باندې خو پیغمبر ني. الله فرمایي چې ضالن تنا خبره من خبر کی شریعت مدرک. بل دریم نعمت الله وت ذکر کوي چې پیغمبر ته محتاج او فقیر وي من در لارث درکړ ته مغنی کړي لکه نبی علیہ السلام ابتدائی دور
کله چې د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها مال د مکه مکرمه نه د تجارت په توګه باندې روان کو او ډیره ګټه وکړه تر دې پوری چې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها ګټه ډیره وا دی مستقل د خپل قافله مرګري اغه نه بعد عمر بیبي ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې راغله قافلم طول رااله مالم رااله هغه غریبی لاله په خنا بدل شو دا د الله نعمت داغه نه بعد الله پاک نبی علیہ السلام تدری اوامر ورکړي یو دا پیغمبره د یتیمانو سره سختی مکوا فاما الیتیم فلا تقهر تم یتیم وی تا باندې موږ نعمت احسان کو نو د یتیمانو سره سختی مکو نبی علیہ السلام فرمایي پکم کور کې چې یتیم وی دا کور د نیکه کور دی په مقدس مکه باندې او کم کور کې چې یتیم وی او د یتیم سره بد سلوک کیږي دا په مقدس مکه باندې بد کور دی یتیم نگرانی کول شریعت مطابق احسان دا پیغمبر علیہ السلام ارشاد دی چې دې سره تاسو خېګړه کوئ او دیم حکم الله فرمایي چې سوالګر مرټا یو سړی در نه سوال کی دا الله په نامه سره کا نو کده وسه دې سکیږي ورکا او کده نه کیږي نو رټای ما چې ته ځوان جان او ته سوال کی التکینا دغل تکینا ته پرونو راغلی نه د وسه دې سکیږي ورکا او کنه کیږي نو سوالګری راټا ما هم مسلمانانو تم دا تنبیه چې پلار څوک سوال کی جمعات مخه ته څوک سوال کوي نو کاغه خکې کوبت کی تان داغي تپوس نکېږي او طاقت به عزت مو ورکو هم باج مسلمانان نه پوها بیکار توپ کوي او دریم الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای چې کوم نعمتونه می در باندې کړې دي نو دغه نعمتونه خلکو ته بیان کا ذکر النعمت شکرها د نعمت تذکرہ کول د دې شکریا لکه تعالی الله پاک خستر کې در کړې دي دا د الله نعمت ته چې ذکر دیو کو داتا دغه شکریا ادا نو الله جل شانه فرمای والضحى او قسم دی په وخت چاش باندې واللیل او قسم دی پشپ باندې اذا سجا هر کله چې دارا خورشي ما ودعك ربك وما قلا تنی پریخ خپل رب وما قلو نظر نخفد وللآخرة خير لك من الاولى او قام آخرت بهتر دي استاد فارد دنیانا ولسوف يعطيك ربك فترضى او زرد چر درب کتا تصارب دمر نعمتنا چې تب پاغه باندې خوشاله شي علم یجدک یتیما آیا نوی مند سالر سارب یتیم فآوا پساته زیدرک ووجدک ضالا فهدا او دې منتوی ضالا خبره فهدا نتاته خبر در کړه نمایي در کړه شریعت درک ووجدک عائلا فاغنا او منتوی سارب عائلا محتاج او فقیر فاغنا پسې غنی کړي مالدار کړي فاما اليتيم فسر چی یتیم دی فلا تقر پس فاغ باندې سختی مکوا واما السائل هر چ سوالګر دی فلا تنهر داغ مرټا واما بنعمت ربک فحدث او هر چ نعمت درب ستاره پتا باندې غ بیانوا